بسم الله الرحمن الرحیم. کتونکو تاسو زمونږ ویډیو ګورئ. نن چې کوم دی د دې ځای نه درې غټ نښتر چې کوم دی هغه ویستي شوي دي، کندې ورته ویستي شوي دي، مین روډ دی. دا نښتر یو چې کوم دی کم از کم د 10 سال نښتر و. 15 کاله ورسره موږ محنت وکړو او د 15 کالو بوټی و او هغه چا ویستي دي. او د خفګان خبره دا ده چې بې ټیمه ټیم کې وویستل، په داسې ټیم کې چې کېږي نه. دا زموږ د انسانانو سوچ دی. د بدقسمتۍ نه زموږ په ملک کې د اونې او بوټي دپاره څه قانون نشته. یو څو ورځې مخکې زه یو ملګري سره ناست وم، هغه وی په امریکا کې دی، وی هلته کې یو کس و چې هغه په ځای اغشت و پلاټ او په هغې کې یو بوټی و. نو وی د هغه بوټي نه به پاڼې را پرېوتې، نو هغه بوټي چې دی ووو. نو چې هغه بوټي ووو نو یو څو ورځې بعد چې کوم دی ادارې والا راغلل، فارسټ والا، ځنګلاتو محکمې والا، ورته یې ویل چې تا دا بوټي ولې ووو؟ ورته یې ویل چې یاره دې نه زه تنګ وم، دا پاڼې به یې دې نه راغورځېدې، ما به جارو کولې. به هر حال ورته یې ویل چې تا اداره هم نه وه انفام کړې او تا د ځانه دا کار کړی. نو هغه یې بوته، نو هغه له 3 میاشتې قید ورکړ او 150 اونې یې پرې واغېشتې او هغه اونې تر کامیابېدو پورې هغه ټوله خرچه یې اسټیمیټ یې وجنګو او د هغه یو بوټي په سر یې چې کوم دی پرې 1.5 سل اونې واغېشتې او بیا یې پرې هغه وکرلې او هغه یې تر کامیابېدو پورې هغه هومره پیسې یې ترې وصول کړې. راځم دلته دې خبرې له چې دلته موږ د 6 کالو نه لګیا یو مسلسل. نو اول د سر نه خو چې کوم دی د بوټي دپاره دلته قانون نشته. نو چې د بوټي دپاره قانون نشته نو بوټي دلته چاته څه خبره ښکاري نه. مسلسل موږ د دې د انتظامیې ته اپیلونه کوو. نو انتظامیه هم د ټیسټ نه مس کېږي نه، دغه شانتې فارسټ محکمه را، ځنګلاتو محکمه را، هغې نه هم چې موږ مطلب ریکویسټ کوو چې یاره د دې د ساتلو څوک ذمه دار دي. نو موږ دلته د خپلو بچو د خولې نه نوړی چې کوم دی اخلو، په هغې باندې بوټي یلو او بیا هغه کرو او د هغې بیا چې کوم دی نو مطلب خیال ساتو، کیر یې کوو، خدمت یې کوو، په کلونو ورته اوبه اچوو او د هغې بیا دا ریزلټ چې هغه بیا وویستې شي. نو موږ یو صوبایي حکومت ته وایو چې که تاسو اونې کرئ نو د دې دپاره قانون جوړ کړئ چې کم از کم سخت قانون وي، هلې به دا اونې محفوظ کېږي. دا نښتر تاسو وینئ دلته کې دومره ښایسته نښتر شوي وو په دې غاړه باندې 6 چې موږ به راتلو نو هغې ته به موږ مسلسل خوشحالېدو، اوبه به مو ورته اچولې او ډېر به مطلب دغه و چې دا ډېر ښکلی کامیاب شو. نن ډېر د خفه شوم چې رالم او هغه هم وکتل، حالانکې په دې علاقه کې په زرګونو خلک دي، په دې باندې کالجونه دي، په دې باندې چې کوم دی ګرس کالج دی، په دې باندې چې کوم دی نو د هلکانو کالج دی. د ورځې په بنیاد باندې په زرګونو خلک په دې لاره باندې ځي. خو د افسوس خبره دا ده چې یو انسان ته د بوټي د اهمیت هم پته نشته او د بوټي قدر هم نشته. موږ صوبایي حکومت ته هم وایو د دې دا روډ چې کوم دی په 1 کیلومیټر کې دلته کې د پړانګو تاڼه را، په 1 کیلومیټر کې، په 1.5 کیلومیټر کې د 15 منټو په قدم سره سیټي تاڼه را. دا یو مین سیټي ده او د مین روډ نه چې کوم دی د ورځې بوټي ویستي کېږي او چاته علم هم نشته. نو موږ د انتظامیې نه هم پر زور مطالبه کوو، د صوبایي حکومت نه هم مطالبه کوو، د عوامو نه هم مطالبه کوو. په دې کې به زه انشاءالله FIR هم کوم چې دا چا پټ کړي د هغې خلاف په FIR هم کوم، په سټیزن پورټل باندې چې کوم دی زه کمپلین کوم او خلکو ته هم دا وایو چې یاره تر تاسو کې تر کومې پورې سوچ نه وي پیدا شوی، د بوټي قدر نه یې کړی، د بوټي په اهمیت باندې نه یې پوه شوی، نو همدغه شانتې به خوارزار یې، دغه شانتې به د ګرمۍ دا وجود ورځ تر ورځه زیاتېږي او ټول انسانان به بیماران یې. نو راځئ چې نن د دې ځای نه عهد وکړو او د دې بوټو خیال وساتو. د انتظامي ذمه داري چې د دې خیال وساتي.